اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه درې شپېتم نمبر حدیث مبارک دی، 1663 نمبر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، دا حدیث سیدنا زمون سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت. صحابی نوم دی عبداللہ او د پلار نوم دی عمر، او دواړه جلیل القدر صحابه دی، پلار او زوی، او دواړه په صحابه کرامو کې مفتیان صحابه وو. الله پاک دې دواړو ناراضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی، اشتکا سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ شکوا. وی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار شوے ہو، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار شوے ہو. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، نو پیغمبر علیہ السلام یہ عیادت لا تشریف روڑو، پختن لرالو، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہم. دې دریو صحابه کرامو سره، دا درې صحابه ور سره، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہم. الله دې ټول ناراضي شي. پیغمبر علیہ السلام د حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پختن له تشریف راوړی دي، او درې صحابه هم دي ور سره. مخکې ووایو حاجی. فلما دخل علیه، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت سعد رضی اللہ عنہ خواته رالو، تشریف راوړو، وجده فی غشیة، نو وکتو چې حضرت سعد بهوش دی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بهوش. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پختنو کا اقضا، وفات شوی دی؟ قالوا لا یا رسول الله. صحابه ورته ویل چې کمل ته حاضر نه جی، وفات شوی نه دی. نو دا وخت چې کنه دا ځن کدن وخت او یاد په بیماری کې سړی داسې حد ته ورسي چې بهوشه پروتي کنه. چرته یو انسان چې په خپل خپل ګرځي را ګرځي، روغ رمټي کنه، خاندي، خوشحالي او د بهادرۍ کارونه کوي، او چرته بیا آی سی یو وارډ کې پروتي، پیپونه ورته لګېدلي او د ځان نمني خبر. دا خو ډېر قابل رحم، قابل شفقت حالت. نبی علیہ السلام چې خپل شاګرد او صحابي دی حالت کې وکړو چې بهوشه دی، نو د نبی علیہ السلام په دا خیال لالو چې ګینه دا به وفات شوی وي. وفات دی وی نه چې وفات لا نه دی. نو د نبی علیہ السلام زړه مبارک نری شو. فبکا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به اختیار په جړا شو. فلما راى القوم بكاء النبي صلی الله تعالی علیه وسلم بکوا، چې کله د حاضرین دغه خلکو چې ټول صحابه هغه خپل پیغمبر علیہ السلام چوکاتو چې جاړي، ایم په جړا شو. موږ د واقع دلته اثر کو حالان کې د اخر زمانه ګناګار یو، او خپل پیغمبر جړام چې ووري دا د صحابي دغه حالم ووري دو، نو زموږ ور سره دا سخت زړونه نرم شونه. نو چالت به حاضرین کوم چې په خپل سترګو د نبی علیہ السلام سترګې مبارک لیدي چې اوخ کې روانې وي جړل، نو بل به نه جړل. قال، بیا نبی علیہ السلام فرمایل، الا تسمعون، تاسو اورینا؟ نبی علیہ السلام فرمایل تاسو اورینا؟ الا تسمعون، تاسو اورینا؟ دا سه انداز کې نبی علیہ السلام ځکه تاسو کوي کنه، تاسو غوږ نه کړئ، یو خبره درته کوم، حکم کو نه کما. نو دې انداز کې نبی علیہ السلام دا خبره د صحابه ته کوي، متوجه کوي چې توجه شته او کنيشته. لکه دا تاسو کله کله استاد په درس کې وایي دا خبره وکم، دا حدیث بیان کم که بیان نه کم، نو ځینې خبره نه چې دا سم خبره روانه ده، او چې کوم متوجه دی هغه یا او وایا، نو دا شته په دې مخه پکېږي. الا تسمعون، اورینا، یعنی یو خبره ده تو کوم اوریه، هغه خبره ده ان الله لا يعذب بدمع العين، الله پاک عذاب نه ور کوي د سترګې په اوښ کا، یعنی چې په مړي باندې سترګه جاړي او د سترګې نه اوښ کې رواني، په دې الله عذاب نه ور کوي. ولا بحزن القلب، او نه د زړه په غم، زړه په غم کې شي یو کس وفات شي، نو په وفات باندې خوړه خامخا غمګین کېږي، نو په دې الله عذاب نه ور کوي. ولکن يعذب بهذا، لیکن الله پاک عذاب ور کوي په دې. واشار الى لسانه،
او پیغمبر علیه السلام خپل زبان مبارک ته اشاره فرمایله، یعنی چې د ژبې جړا وي په هغې به الله پاک عذاب او سزا ورکوي. او یرحمو او یا که الله مهرباني وفرمایي نو رحم به پې وکړي، د الله خوښه ده. وایي کله چې څوک د مړي خبر ووري که نه، د مړي خبر یا په هغې کې څوک ساه ورکړي، د ده په وړاندې څوک ساه ورکړي او دی داسې ووایي لا حول ولا قوة الا بالله، یا ووایي انا لله و انا الیه راجعون، نو دا صحیح کلمه ده. د دې د وجې نه به الله پاک په دې ویونکي باندې هم رحم کوي او په هغه مړي به هم الله پاک رحم کوي. څومره اسانه خبره ده. د مړي سوال جواب ووري. زمونږ او ستاسو د ټولو عادت دا دی چې کله داسې دا ښایسته عادت دی، خو نن مونږ او تاسو ته د کتاب نه معلومه شوه چې دا خو د شریعت عمل دی. دا لوسپیکر بې ټایمه وکړنګېږي که نه، د اذان ټایم نه پوکې وله ورکړي وکړنګېږي، نو مونږ وایو یا الله خیر وایو که نه. او چې بیا وایي خدای مو بخښه فلاني کلي کې فلاني کندي کې فلاني حق رسېدلی دی، نو بیا مونږ څه وایو انا لله و انا الیه راجعون. وایي دا چې سړی وایي که نه په دم الله پاک رحم وکړي، او چې په کوم مرده باندې دا ویلی شوي په هغه باندې هم الله پاک رحم کوي. نو ګورئ دې ځای نه دې حدیث نه خو یو دا خبره ثابته شوه چې نبي علیه صلات وسلام به د خپلو مقتدیانو، د خپلو صحابه او د خپلو شاګردانو بیمار پرسۍ له تشریف وړو. دا زمونږ د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت عمل او طریقه هم ده. سنتونه به ژوندي کوو انشاءالله. او څوک راله پوښتنې له راغلی یو کني راغلی، سنت عمل د عبادت دی، زه به پوښتنې لازم چا راله سره وړي دي کني دي راوړي، زه به ور لازم که وس مې وي خو څه یوسمه کني نو ځان ته تپوس ګرانوم نه چې ورېږه هغه د بیمار تپوس ځکه نه کوم لاس مې تش دی سره شته نه څه وله وړی نه شم نه، همداسې د تشې خولې څه وکړه اوس په تش لاس باندې تپوس وکړه چې اویا زره ملایکې دعاګو جوړې کړي ځان له هغه ته به هم دعا وکړي، بیمار ته بیمار نه به دعا هم واخلي. د بیمار په مجلس کې دعاګانې قبلېږي، هغه سره باقاعده ملایکې ناستې وي بیمار سره. وایي دغه ځای کې چې څوک کوم ټکي وایي ښه وایي او که بد وایي ملایکې پې امین وایي، او دا مریض هم چې څه وایي ملایکې پې امین وایي. زه په دې نیت لاړ شم حرص د ملایکو دعاګانې ځان سره ملګرې کړم، کېدای شي لاس مې ډک شي په بل ځل بیا تپوس وکړم، 2 ځل 3 ځل 4 ځل تپوس کې خو څه حرج نشته دی. خو په دې دوکه ځان له دغه اوږد نه کړو بیا سړی وروسته ملامت هم وي. هغه الله پاک لنډ ورځو کې دعاګانو سره وظایفو سره خدای پاک ښه کړي دمونو سره علاج سره نو بیا ورسره سړی سترګې هم نشي میلاولی. دا خو ځان له یو خبره ده، خو د مریض پوښتنه کول دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت طریقه ده. د مسلمانانو په حقونو کې یو حق دا دی، د مسلمان په مسلمان باندې حقونه دي، هغې کې یو دا دی چې کله بیمار شي نو پوښتنه به یې کوي، او د پوښتنې دپاره تلل نه دی چې یو سړی چاله لاړ شي که نه. نو دا اوس نبي علیه صلات وسلام خو صحابي له تپوس له تللی، صحابي مرتبه کې اوچتي که پیغمبر، دا خو هر چا ته پته ده پیغمبر اوچته مرتبې والا د ځان نه ښکتې مرتبې والا له پوښتنې له تللی دی. دا د نبي علیه صلات وسلام هغه تواضع وه او د کمال علامه وه. نو مشر به هم کشر له ځي، دغه شان د لوی عهدې والا کس چې دی هغه به د کمې عهدې والا ما تحت له پوښتنې له ځي. او بله نبي علیه صلات وسلام دا خبره ورته وفرمایله په دغه ټایم کې وي لږ غوږ نه ږدئ چې یو مسله درته وکړمه. نو داسې هم کولی شو چې بس نبي علیه السلام خبره شروع کړې وې، ځکه نبي علیه السلام ته خو هر وخت د دې صحابو توجه وه، دا توجه خو زمونږ تقسیمېږي که نه. نو چې په دې انداز کې ورته وویل دا دې دپاره چې د هغې هغه مکمل توجه خپل ځان ته کړي چې څه وایي چې داسې مونږ نه پوښتنه پکې کوي. نو هغې کې بیا دا خبره وکړه چې الله پاک عذاب نه ورکوي، الله پاک عذاب نه ورکوي په هغه جړا باندې چې د سترګې جړا وي یا د زړه جړا وي، ډېر خوږ وي، زړه دردېدلی او سترګې نه اوښکه روانه شي. زبان مبارک ته اشاره وکړه، وایي په دې زبان چې کومه جړا کېږي په هغې به عذاب میلاویږي. د زبان جړا چې چغې وایي مدې وایي، او دا شان د لاس جړا چې ګریوان په ځان شلی او مخ وهي. الله پاک دې موږ او تاسو ته پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. مانځه سبق ربنا لك الحمد دا ټکي هم ویلی او دا هم څلورو طریقو سره ویلی، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. کوم ورکې بهتر دی؟ اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. دا کوم ملګري چې د قومې نه سجدې ته زر ځي که نه د امام نه، ما په خیال چې هغې داسې وایي او ورسره بیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا هم وایي که نه دی به چرې د امام نه مخکې را کونټي نه شي. امام وایي سمع الله لمن حمده، دی بیا ربنا لك الحمد یا ویلي یا نه رواني زورونه کوي هلته که امام لا برسي ایساري نو دی کچه کچه کي کله بیا راپاسي کله بیا لاړ شي. چې کله دا بهتره کلمه مونږ وایو اللهم ربنا ولك الحمد، او تجوید خو تاسو کړی دی چې تجوید سره وی صحیح وی او بیا ټیم در سره وو امام لا ولاړ دی ځکه چې هغه سمع الله لمن حمده وایي دې کې خو بس هم اخلي که نه، بس هم وخت ولګېدو چې بیا اللهم ربنا ولك الحمد وایي نو تا خو ورسره اللهم ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده سره ویلي نو هلته بیا خو ایسارېدل نه کېږي او صبر چا نه کېږي بیا روان. نو چې دا صحیح وایي د ده دا علاج دی دی به انشاءالله د امام نه مخکې کېږي نه چارې خطا کېږي به نه.
که هر څومره داسې ځای کې امام پسې ودرېدو چې هغه امام انتهایي سلو دی که نه، نو دی به بیا هم ترې نه نشي مخکې کېدی، دی به صحیح کلمه وایي او بیا به حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. یو ځل په ډومبي ځل صحابي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ویل، نبی علیه السلام تر غوږ شو چې مونږ نه فارغه شوه، تپوس یې وکړو هلکو ما دا څه ټکي واورېد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، دا چا وویل؟ نو کوم صحابي چې ویلي هغه وایي ما سر داسې اوږو کې ورکړو چې اوس به راته خبرې کوي، لیکن دا خو د خطا کار و. وی بیا یې تپوس وکړو دا چا وویل؟ وایي نور هم ځمکې ته جوخ شم چې په درېیم ځل بیا وویل چا وویل؟ وي بس بیا خو چاره نه وه چې درې ځلې ووایي. وایي ما په یاره یاره مې ووایي دا ما وویل. وایي ما وکتل نبي علیه السلام فرمایل حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، د دې کلمو الله پاک په حضور کې پیش کولو دپاره 13 ملایکې راغلي وي، هغوی دا کلمات ځان سره واخیستل. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، د دې کلماتو دپاره 13 ملایک د اسمان نه راکوشي وي، هغوی دا کلمات به راوخېږو. نو وایو به که خیر که مقرره سره وه، خو چې امام وي که نه امام هغه به نه وایي. کله تاسو مسلې ته وړاندې شوئ د امام په ځای شوئ نو بیا په دغه ځای کې حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه نه وایي، بس بیا به صرف څه وایي سمع الله لمن حمده او اللهم ربنا ولک الحمد. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا چې ځان لمونځ کوونکی او یا امام پسې وي او داسې امام وي چې هغه په مزه وایي دغه تسمیع او تحمید او ورپسې ویلی شو هغه پسې بیا وایي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. حمدا حمد، حمدا کثیرا ډیر حمد، طیبا پاک حمد، مبارکا فیه چې پکې برکت وي. آسان ټکي دي. او بیا د هغې نه پس الله اکبر وایو، الله ډیر لوی دی. سبحان ربي الاعلى په سجده کې وایو، پاکي بیانوم پاکي د خپل رب چې ډیر اعلی دی، ډیر اوچت شان والا دی، اعلی اوچت شان والا. یا ارحم الراحمین والجلال والاکرام اللهم انک عفو صلی الله